अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बक लबिल मिरसाद। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम टोलो त पयो ताकचे के नास्ते पयो दास ذکر راته رب ناسته چې مونږ را نیوي شي هر وخت په یو مورچه کې راته رب ناسته کله یو بنده چې ډیر زیات بد عمل وکي نو الله رب العزت مهلت ورکړي خو چې دا مهلت دا غړې دا وخت ختم شي نو رب دا بنده بیا رقمي سي یو بادشاہ تیر شوه دی مامون الرشید د دې یو زوی علي بن مامون د سره ډیر زیات مینوا فصیح اللسان او چې لوی لوی شاهي خاندان ته به ملمانه راغه نو د بدن سره د خپل زوی کې نو لو زوی ته به چې دې سره خبرې کوا د ټولو دا یقین و چې د مامون رشید نه پس په بادشاہي د ته یوسف ثانی وی لو ډیر زیات کول او خایس هم رب ډیر زیات ورکړو بادشاہ بچ کله خوراک ته کې راستو روټه ته به کې ناسو د زوی نه وغیر وغیر روټه نه ډیر په انتها مینه و دې زوی سره یوزل بادشاہ سوال جواب کې چې علي ته راځه روټه تناستم علي انکار کوي چې زه خو مونږه ما نه د خړلې د بادشاہ دومره مینه د ورسره وی علي توایا چې اسه راشه ما سره کینه خیر چې خو دې ګورم علي را خپل سره کینه استه چې روټه خوري خپل محل ته دي د جلی په یو کنارا یو طرف باندې خپل ځان له محل جوړ کړي ډیر ناشنا محل جوړ کړي دل هغه لاندې وبېږي او داسې ځای کې محل چې د خلکو عام شارع و عام لار و خلک په هغه لار باندې تیریږي اوس دې ګوري د کپڑے بدلې کې خپل وجود یخش کې ناسته یو کس راغو یو صادر دی وسره چمړې چپلې او چولې دي او یو بچه په سر باندې خره د علي ابن مامون د دې کس تماشه کې چې دا کس راغی دلته د جلی سره خوا کې ناستو خپل یو لوخه ور سره په پچه کې غیر او وسته هغه کې مال غواچلو به پکې واچلو سړه د سور زروټه دا غیر وړه صادر سر لاندې کو الحمدلله د خدای شکر ادا کو سملاسته دی وی چې یاره ته پس شکر ادا کو د خود سور زړه وټه وړه وې دې څنګه د دومره سکون دی چې دا کس را پاسي بادشاہ خپل پولیس لګوي ته د کس مال راوړه چې را پاسي دا هغه بیا و تاسو کو منځو کو خدای ته شکر ادا کا چې راو سوا سره لو ورتي بادشاہ دی غواړي په زورې بوته شکر ته ورته وی تا پس باندې د خدای شکر ادا کو ته داسې ساملو کو ته د خوراک هم داسې ملو شو او تا ته خو خاص خوراک نه دی ملو ته خو ته شو بو سره روټه او غړام سړه روټه او باقي باندې شکر نه وکاږي او ورته د کم ځای نه راغله او ورته زه مزدور کار کسم مزدوری کوم دیوال نه لیو کوم دیوال نه جوړوم وی مور می مزدور دا خور می دا غړنده دا بادشاہ ورته کمور او خور دی په مزدور تیا کې مبتلا دي نو تا ځان لروټه سي او پړای سره به پړای وا او ورته وی دروازه دا غیر وجي نو زکه زبار مزدوری مو کوم روټه مو خرم بیا ادم د مازیګر نه پس خدای راضي کوم خدای ته کینم نو دی ورته وی چې ته خدای نه سغواړې او ته څنګه د خدای شکر ادا کې چې تاسو راوښته نه کس ورتی بادشاہ سلامت ستا خلوی محل لے تا ډیر خپل خوراکونه مهیا وي خو ستا په دې محل کې بم ناسې مزدور کوي چې هغه ته خدای د مال کې د وبم ګورنه نصیب کړي دا سړی روټه بم نه نصیب کړي دومره حالت خراب دي بادشاہ خپل وزیر ته وایي د 15,000 دینار ورکړه او دې ما ته ضرورت نشته او ورته وایي دې د پاره واله چې زما اجر وشي زما ثواب وشي دې د پاره رانه واله بیا ورته بادشاہ وایي چې ما ته نصیحت وکړه او ورته وایي نصیحت نیک خلق بل ته کوي نیکان نه خلق نصیحت نه خپل نیک سره خونم
اور دوی د خیر د سناست خبره راته وکړه اور دی بادشاہ سلامت ویته چې کله یو سفر باندې روانېږي چرته دوری باندې زی په سفر زیته د هغې لپاره ډېره زیاته تیاری کې د شپې نه یو منصوبه جوړه یو سوچ کې سامان تیارې زاد او توشا سورله خوراک هر څه تیارې چې ما ته په سفر کې تکاوټ ونه رسي اول دی بادشاہ دی الګ کس نه تاسو کې تو خوب څه ټیم کې وي مخصوص لک ټیم خوب کوم ولی وجه دادا وی کزه ډیر زیات خوب په دې دنیا کې حکم نو آخرت مې به آرامه وی دنیا دا خوب زینه ده دلته زلک خوب کوم خوب می زیات آخرت د بارا پرې خره چې ال د زیات خوب وکم الله تعالی فرشتو ته وایي چې خسته بستر وته واجوي چې بیغمه پروتي وی که دنیا کې مې ډیر خوب وکم بیا په آخرت کې خوب نشته زما نو وی چې کله په یو سفر زی باچا سلامت تغیر ډیر تیارې کې او وی ټولو کې لوی سفر ده قبر او د آخرت سفر دی وی هغه د پاره کلکه تیارې وکا اسنه د دنیا دا ټاټ باټ دا بادشاہ حتی د خدای نه پیغور نه کیږي د خدای نه دیوانه دی وی د آخرت سفر ډیر ګران سفر دی زاد قلیل او بحر عمیق هوی سامان د سر لګ دی او سمندر ډیر لوی دی ګورې وی هغه د پاره تیارې وکا بیا ورته بادشاہ وی وی دعا را تو ہوگا اور دعا کئی وی اللہ وی د علی بن مامون د دنیا پز خپل ځان سره محبت پیدا کړه چې دنیا سره کم محبت دی یا الله دا محبت د خپل ذات سره پیدا کړه او یا الله وی دن په دې حالت کې وی ته د مرګ راولا چې د راضي دا کسلاړو علی ابن مامون ته چې دا خبر وشو درړو پدرځوي تو شو سوچ کې پرې وته مکتبه والا کس ته आवाज وکړو کتابونه به کې براتو هغه ته وی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کتاب راواله سو اخرات وایا او ورته وی ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل محل کې ناس په خپل ځای کې ناس ته مسجد نبوي کې ناس ته او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او بس کلی یخو وی اوخ کې پریوته په وو کې پجړا یو خدای برانه د دې نعمت ته وسم کې ډېر جوړل حضرت عمر بن عبد العزيز سے کتاب راواخ چې د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه کتاب راواغ سودا هغه عمر بن عبد العزيز دې چې کم خوارج مرداران را پاسې دلیل نن دا هغه ته قبر به حرمت کې لګیا دي نن دا هغه د مزار به حرمت کې لګیا دي هغه عمر بن عبد العزيز چې کله بادشاہ نو وي د بل سو دینار جوړیا چې به دوباره نه جوړ چې بادشاہ شو یو ځل د جمعې موږ نه نا وخت راوته خلک ته تاسو کې حضرت ولې نا وخت راوته وی دغه یو کپڑا ورا سره وی دا مې وینځل بیا او چا نشو یو چولو کې وخت لګي ځکه نا وخت بیا علی ابن مصعب رضی الله تعالی عنہ صبر دا واقعات وی دا سیده نور خلق واقعات وی ان کې د دین ګور ډېر بګران علماء چې کوم قربانیاں ورکړې دي لوی خلق ورکړي ګور ا د نور چا نه دي امام یوسف رحمت الله علیه بارک وګورا حضرت یوسف امام یوسف رحمت الله علیه زوی وفات کیږي د امام ابو حنیفه سے په درس کې ناشته خپل شاګرد توي ما نه درس ځای کې ګلاټ شوی زماده زوی جنازه وکړه تمره لوی قربانیاں یو انګريز د امام محمد رحمت الله علیه کتاب ګوري هغه چې کله ګوري وی د وړو کې محمد داسې کتاب دی چې هغه داسې کیفیت حالت په مون تاریخ دلوي محمد په حالت نو وی د چې د بادشاہ د کتابونه او کته نو وی خپل چې کوم د وزیرانو هغه ته وی زم لوی بادشاہ سره ملاويږم دا غي په ذهن کې خدا و چې زی پلان سره ملاويږي ویلاړ کشته کې سو شو بل قاوړې ده او مزدوری شروع کړه کپڑے بدلې کې بادشاہ سرګردان لیوانې کړي چې زما د ګل غوندې خپل بچي څه شو
زما بادشاہ زوی څه شو فصیح اللسان بچې مې شو ټول زیو کتو چا وا کو په کمه لاړو هیڅ چاته پته نشته لږ وخت تېرېږي د بیمار شو ځان له علاج معالجه مو خو په هغه په علاجونو دې سم نه شو نو په یو جومات کې پروت دی دله مرګ راځي یو کاغذ باندې لیکلو کو یو انګوټي یو کس ته حواله کوي چې کله زه مړ شم وي د وخت حاکم له به دا ورکړي دی وفات شو په دې حالت کې د کس چې د انګوټو کته هغه وي دا خو د وخت د حاکم انګوټي د سره سکه هغه حاکم باچا له ځان رسول باچا چې کله راغو وی کته ویره داسې حالت دی دا خو زما زوی دی دلته څنګه وفات شوی دی نو هغه چې پاڼو په لوګه په هغې کې لیکلي ان ربک لبالمرصاد یقینا رب مونږ ته په مورچه کې ناست دی پته نشته کله خدای مونږ راونیسي کله خدای په عذاب کې مبتلا کړي د دنیا حرس راکړي دومره زیات چې اجازه نه خدای مو هلاک نه کړي او چې بیا کله وی مړ شو نو د هغې نه پس ته به بیا که نیکان خلک یې صلحا وي نو الله تعالی به په قبر کې ورته ښکلې د جنت بستره واچو که بدکاره بد کرداره سړی د جهنم د اور بستره به بیا به څه کوو که بادشاه مړ کېږي فقیر مړ کېږي څوک مړ کېږي نو هغه په خاورو کې به پروت لاندې دا نه چې په دنیا کې یو سړی ډېر امیر ترین سړی دی او په لاسونو په ماره کې سره چولې وي هغه به په سرو باندې خښېږي دا هم چې تا اورېدلی دي چېرته هم نه دي اورېدلي نم چې دا اورېدلی دي چې یو سړی د کوره راوځي ګوره مونږ چې د کور وځو اول خو بغیر د اے سی ګاډي کې نه ځو بیا چې ځو اے سی ځان ته ولګو په وجود کې لږ څه خرابوالی راشي جلد هم خراب شي څومره مرهم پرې لګو او چې کله مړ شو بیا زموږ دا حالت وي بیا خو سړی وایي که ډېر مالدار وي زوی وي اول به یې زوی پوزې ته رومال نیولې ور نږدې کېږي به نه یاره چې پلار نه مې بدبویي ځي لګیا دی دا اولاد دی الله رضا کی الله مونږ ته په تاچه کې ناست دی ګوره هسې نه وخت را باندې داسې راشي او نن سبا خو وبایي امراض ډېر عام شوي دي پته نشته چې د چا د مرګ نمبر دی ته خو هېڅ پته نشته هسې نه هلاک نه شو هسې نه ژوند مو ختم نه شي په دې حالت کې چې ژوند ختم شي چې الله رب العزت رانه ناراضي بیا به څه کوو خدای له وسوړو الله رضا کړو الله راته په تاچه کې ناست دی او الله ته خپل هغه ګناهونه مخې ته کو توبه وکړو الله رب العزت زموږ ټول نه راضي شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین